चांद हो या न हो दिल में तेरी बात है, तेरी यादों के सहारे हर घड़ी एक रात है, कोर्स चांद हो या السلام علیکم ملک صاحب ستړی مشه څنګه یاست شکیل صاحب ستړی مشه مجيب رحمان صاحب ستړی مشه چال دي ښه یاست دا خو غالبا د 14مې سپوږمۍ دا و دغه نن خو نو شکیل صاحب هم میلمه دی له کوټې چټیانو کې دلې دی نو ملک دا د نن سبا په حالاتو کې او دا د نن ښایسته شپه په دغه کې باره کې څه خبره وکړه عمران خان ما خو کوشش کړی دی ما د ولس ځوانانو ته ویلي دي چې د خپلو بارډرانو حفاظت وکړي او په غره کې ضروري دي چې 4-5 کسه یو شپه تېروي هر ځای هغه که کښته غري که ژیړ که دغه غري نو موږ کوشش دا دی چې شپه د 1 بجې د موږ ناست نور مصروفیات هم کړي دي په خانوزي کلي کې راووتو لږ ګرځو هم او خپل دغه ورچاته د کو چې باید کوشش وکړي چې د شپې باید چې 10 کسه 10 ځوانان په دغه غره کې وګرځي وخت موږ هغه ترانه دی لکه مخکې شو د امن حواله سره موږ اوس باید ملک په دنیا کې خو غټ نعمت لکه د ابراهیم علیه السلام د واسطه هغه امن دی نو زموږ د علاقې د امن په حواله سره څه خبره وکړه چې علاقه خو ماشاءالله تر اوسه پر امن ده پر مخ به موږ څه کول پکار دي د خپل امن برقرار وساتو او د خانوزي یووالی د خانوزي نه بلکې د ټوټل کاریزات د ټوټل علاقې د یووالي په باره کې پیغام ورک موږ دغه یو خبره زه هر ځای کوم چې زموږ پلار نیکهګانو غور نیکهګانو دا موږ ته په میراث کې راپاته کړې ده چې د اول واره د امن خیال وساتي هغه هر ریاست چې راغلی دی موږ تعاون ورسره کوو د امن په باره کې زموږ له خپل سرکار سره حکومت پاکستان سره د ریاست سره د امن په هر ځای موږ ملګري موږ امن غواړو موږ شر او فساد او اصله کلچر او تورې شیشې د ګاډیو او بدنما خلکو بدداغ خلکو خلاف موږ تر هر ځای پورې په سمپل الفاظو کې دلالان د هر تر هر ځای پورې له خپل ریاست سره ولاړ صحیح او د ریاست موږ په دا کې تعاون دوی به هم راسره کوي موږ بیا هم ورسره کوو موږ خو ورسره کړی دي موږ ورسره کوو بیا نن که دی نسته دلته پر دغه ځای باندې زموږ کسان یي او 24 ګان چې زموږ دا په نظر کې دي دا خپل ایریاوي موږ هر چاته وایو چې سیفټي وکړي نو به علاقه به هم په امن وي ریاست به هم په امن وي نو دا بدبوسکي او بدنما خبرې او دا خلک چې زله پیلاوي نن موږ الحمدلله دا د 1 بجه ده مستر شکیل صاحب موږ ته چای پخ کړي ملاقات کوو نو خپل به پر ډېرو خبرو سره ګایدلي وو د خانوزۍ پر حالاتو معاشرتي ژوند ګایدلي وو پر آمدنو په اخراجات ګایدلي وو نو کوشش دا دی موږ هر چاته دا موقع ورکړو چې د خپل ځای د هر څوک خپله دفاع وکړي سرکار ورسره ولاړ دی سرکار موږ سره تعاون کوي موږ له سرکار سره تعاون کوو انشاءالله موږ به غواړو چې امني د شپې خلک په واک ګرځي د شپې خلک په وسایي په امن پروت دي انشاءالله موږ به ژوند سمي او د ګردې علاقې د ګرد بلوچستان به ژوند سمي کور د ودان شکیل صاحب ته خو نو میلمه زموږ په پروګرامو کې انشاءالله یو پروګرام د ډوډۍ هم در جوړوو ما او مجيب صاحب په لیاري ملک سره خبره وکړه نو زموږ د علاقې د کلي په حواله سره او دا د ښایسته ماخستن دی ښایسته شپه ده د سپوږمۍ ده او غټه خبر دا د سکون دی دوی چې وایي د کلوز ټو نیچر د نیچر ته نږدې موسم دی او دغه د ده خبره کې خبره وکړه نو یو خو ما ماښام چې ما تا ځلول دیله ما زما خواهش دی داستې ناستې داستې پروګرامونه ما ته ډېر خوند راکوي نو ستا کور ودان سمدلاسه تا ول زموږ دی پروګرام دی ستا هم کور ودان دغه د چای ترتیب 2 قسم چای در پخ کړي دا د پخ کړي بیا ملک پا صاحب چې کومه خبره وکړه چې زموږ کوشش دا دی چې زما ولس ما وطن په امن او په سکون وي د هغه دپاره که څه هم زما ورځ قرباني کومه شپه قرباني زه نن د شپې پر 1 بجه د غره په سر کې ناست یم له دا وجې ناست یم چې زما وطن زما ولس زما قوم
هغه د په سکون ني مطلب موږ دلته ناست یو د یو چا قرباني کړې د هغه له وجې دلته ناست موږ به هم یو قرباني کوو د خپلو بچیانو د مستقبل بالکل د پیرې په نیت راوتلي یو په دا نیمه شپه به د غره کې ناست یو چې زموږ قوم زموږ وطن زموږ ولس په سکون وي جزاک الله ډېره مننه کور ودان مجيب صاحب بس هغه شی خبرې د ملک صاحب د شای نه پرېښولی چې ما او تا کې وګایو کور مو ودان ډېره مننه مهرباني से गंद नाए सितारों की महफिल भी तेरा किस्सा सुनाए हर दुआ में फकत तेरा ही जिक्र रहे मेरी हर खुशी का बस तू ही सहारा बने चांदनी रात है ख्वाबों की बरसात है तेरी मुस्कान से रोशन मेरी हर एक रात है